حكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من دون الله من ولي ولا نصير وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق الله مولانا العظيم درود شريف الله اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد زما عزت مند مشران و گران رو د معاشره د اصلاح په سلسله کې ما تاسو ته بیان شروع کړی د مور پلار د حق د رونو خویندو حق د ښځې خاوند حق د استاد حق نن درته یو مسله بیانوم چې د معاشرې سره تعلق لري هغه دا ده چې زموږ ښکلی پیغمبر د نورو قومونو د مشابهت نه خپل امت منع کړی چې د هغوی په شان به ځان نه جوړوي او صح قرآن شریف کې محکامات دي او زمون د ښکلی پیغمبر محکامات دي قرآن شریف کې خدای وایي یهود او نصارا به قطعا تاسو نه خوشحاله او راضي او دوستان نشي ستاسو چې څو پورې د هغوی په وضع رفع کې د هغوی په دین کې د هغوی په حرکتونو کې د هغوی نقل شعورونه کې نو په دغه قومونو دوکه نشئ د هغوی په دوستۍ په مرګتیا په امدادونو چې څو پورې د هغوی دین م اختیار کړی دی د خدای بیان دی او د خدای نه زیات رښتونی څوک نشته نه بدن نه یهود خوشحاله شي نه به عیسایان چې څو پورې د هغوی په لار روان شوي نه د هغوی دین او طریقې نه دي اختیار کړی او خدای وایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ګورې د ظالمانو سره میلان هم ونه کې ظالمان د خدای او د رسول په قانون کې د دین دشمنانو ته وایي نو د دین دشمنانو سره به جوړ نه پیدا کوي د زړه مینه هغوی خو به ستاسو هر څه ختمول غواړي قسم دی چې یهود او نصارا په دې پوهېږي چې په مخ د ځمکې رښتونی دین که دی هغه د اسلام دین دی ځکه موږ ټول پیغمبران منو او ټول کتابونه منو او هغوی د مسلمان نه یریږي نو دا کوشش کوي چې مسلمان په خپله لار راواړی او د ځان غلامي کوي نو د دې وجه نه د دواړو جهانو سردار وایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د یو قوم جامه خوراک او څښاک او وضع رفع اختیار کا هغه به د هغوی نه حسابېږي د قیامت په ورځ زمون پیغمبر ګوره ډېره سخته منع کړی نو د انګریز په جامو کې د انګریز په خوراک کې د انګریز په قانون کې د انګریز په چوټۍ کې د هغې مشابهت نه دی پکار
مصیبت دا دی چې زمونږ حاکمان غلامان دي د دې وجه نه د دې عزت ختم شوی دی او د دې د وجه نه موږ هم ټول بې عزته یو. چوټیم د انګریز ده، جبم د انګریز ده، فراس کاکم د انګریز دی او نا ولاړ او ناست او جامع د انګریز دی او په هغې فخر کوي. یو ټیزن سړی وی لسم پاس بابوګي ابا په کوټ او پتلون او په دې لکې ځړندولو فخر کوي. وی زناوره هغه غیرت ته څنګه پتی ځانم نه پوي چې کوټ پتلون خو څومره ګرمه جامه ده او سړی پورې نښتې او کوناټي ښکاري ټول مخکې او بره بې شرمه جامه او دا لکې څه شی دی چې د لکې دلته ځوړند دی لکې خو شاته خو دومره بې عقله قوم دی چې هغه د شا لکې مخې ته د زنې نه مخکې ته راځړنده کړې چې مونږ د بیز نه هم سپک یو ځکه د بیز او د سپي لکې شاته زمونږ لکې مخې ته هلکه دا لکې څه شی دی تولیه ده چې نسوار پې پاک کړي که رومال دی چې مخ پې وچ کړي که ټوپی دی چې په سر یې کښېږدي په مانځه کې دا څه شی دی خو زمونږ انګریز بابا کړی قسم دی زمونږ په شریعت کې د سړي جامه د ښځو په شان بني او د ښځې جامه به د سړي په شان دی نو بیا د دشمن قوم چې زمون د دین دشمن زمون د معاشرې دشمن زمون د اخلاق دشمن زمون د هر څه دشمن دا غي جامه خپل کا. اخباراتو کې راغلو یو بینک ته د زناور او د خانیانو مردارو چې په ټولو نومي مسلمان قوم کې هغه ډیر زیات خراب دي ځکه د شیعاګانو ډله او دا نور شیعاګان مغی ته خراب وي ځکه هغه خان ته سجده کوي. زی جماعتونو ته ورغلم په چترال کې په کراچۍ کې جماعت ورته هغې نه وی عبادت خانه وی د هغه تصویر به لګېدلی او چې ورشي هغه ته به سجده کوي. هغې ته دا مقام حاصل دی چې څوک بخي او څوک نه بخي. ما دا ګناه کړې ده ښه دومره پیسې راوړه ما وبخل بس ځه جنت کې څومره ځمکه غواړئ چې در پسې لاټ کړم نو جنت کې به در پسې ځمکه درکړي. آغا خان اوسیږي په فرانس کې چې راشي دی جنکو ورته ټولو دا ورته لوړې پرتې سرونه دا زلفې خورې کړي په هغه زلفو روانې وي دا زموږ خدای دی نو د خدای سره چې څه معامله کېږي هغه د آغا خان سره کېږي او دا حبیب بینک د دغې مردارو دی. ما اورېدلي چې هغې په خپلو ملازمینو کوټ پتلون باغوندی او ګیره به نه پرېږدی هلکه زناورو دا پاکستانی جامې نه ښکلې جامه شته او په دې خپله جامه کې عیب څه دی چې سړی خپله جامه کې سړی لاړ شي کار له زمونږ د جامو نه هلکه ښکلې کم قیمته جامه شته نه کوټ پتلون کې څه شی هغې چې سلام چې یا علي مدد نه بل ورته وایي مولا علي مدد آغا خان له د ټولې ګټې پنځمه حصه ورکوي ای ته ورته خمس وایي. نو دنیا کې مالدار ترین انسان نه په انګریزانو کې دومره شته نه په یهودو کې نه په هندوانو کې نه په مسلمانانو کې لکه آغا خان چې دی ځکه دا ګلګت طرف ته آغا خانیان ډیر دی او چترال طرف خپلې هلیکاپټرې دي خپلې یونیورسټۍ دي په کراچۍ کې په دا کې هوټلې دي قیمتي او خپل د قوم هلکان جنکۍ هغې کې ساتي نو د هغې د هلک ظالمانو کوټ پتلون پې ولې لازمه کوئ کوټ پتلون کې څه شی دی او ګیره پې ولې خرای پام کوئ که ملازمان یې ورته کلک ودرېږوي نه یې منو ستاسو د هغې پلان هم تاسو نه شي وښکلی کوټ زمون خپله جامه یو هندو خو په خپله جامه فخر کوي او وزیر اعظم یې پټکې په سره سیک او چې زه خو متحده کې په خپل
تنگ پرتوب کی او تنگ کمیس کی نه د چا پروا لري نه د چا نه یریږي. دلته اخبار کې بتا سولې دلې مال خوندنه کوي بعض خبره خو زه په ډېر خفه کېږم. یو وزیر دی چې مسلمان دی د ګیرې لخاون انګریزان دوه ښځې ورغلې او مسلمانه ترجمه ټولې په پرده کې په جامو کې په حیا کې ځکه هغه په وزیر په خپله جامه کې او یو بل سرکوزي له ورغی چې گورنر ورته وایي دا انګریزانو په جامه کې کوټ پتلون کې دا د خر لکۍ وه نو دوی ورته بربنډې ناست دی ځکه چې دا وایي خو زمونږ په شان سړی دی چې بربنډې نو د بربنډو نه به څوک څه پرده وکړي. نو یو حکومت کې یو سړی یو شانتی دی نو انګریز ته یریږي او بل زناور دی نو هغې نه انګریز هم یریږي نه. هلکه دا خپل کمیس پرتوم نه دی خوښ د کوټ پتلون کې څه شی دی که انګریز یې اغوندي د هغې خپله جامه ده هغې په خپل کار کوي تاسو یې ولې اغوندئ. انا لله و انا الیه راجعون. د حضور پاک زمانه کې یو سړی هیتی نومو د خود جامې به اغوستې د خود په شان خبره به کو حضور پاک د مدینې نه وخت یوزه صرف جمعې پر از برازي خپل ضرورت باندې ځکه جمعې پر ازل ته میله شانتي د بارنه را چرګانې خرڅېږي اوس خو فارمونه دي پخوانو او ترکارې او ټریپر او مولی نو خپل ضرورت د جمعې پر از راځه بیا ځه هفته کې د یو ورځ اجازت ورته وکړي. عمر سے خپل زمانه کې او دوه کسان وکړه ایران یې فتح کړ. عمر سے ایران ته تللی منو قم کې او شیعه مولا سره ناست نو د یو قبر صفت یې کو د اسلام یې ډېر خدمت یې کړی اسلام ما ورته ایران چا فتح کړی نو چپ کېناست خبر یو ښځې بس کړي چې چا ایران ټول مسلمان کړی دی دا څوک دی نو ایران یې فتح کړ نو ژبه فارسي وه او هغه مجوسو له ورتله مجوس آتش پرست قوم دی دا ایران کیو پخوانی. نو عمر سے تپوس کړ وی صاحب کتاب په کومه ژبه کوئ وایي په ایرانی کې فارسي کې او هغه غیله ورځوي نه ټول عربی ته راواړوه او خپل مسلمانان په مشران مقرر کړي ژبه ټوله بدله کړه روم د سوریا شام د دې خپل جدا ژبه ټوله په عربي کا د مصر جدا ژبه هیروغلیقي هغه په عربي کړه څومره بلاد د اسلام چې فتح کېدل به سرکاري ژبه عربي زمون غیر قوم ته ساجد چین ولې مخکې شو زه خو دې خرو ته حیران یم چې د چین نه عبرت نه اخلي چین هر څه خپلې ژبې ته راوړلی دي او هر سړی انجینیر کړی دی او امریکې له شکست ورکړه د هغې په بازارونو کې دوی به وایي 6 کروڑه مسلمانان بچي د انګریزي زده کړي ژبه مخالف څه شی نه دی خو په دې 6 کروڑو باندې چې انګریزي زده کړي یو 8 کروڑه ولې 8 کسان ولې نه کېنی کمیټي چې هغه علوم راواړی ستا ژبې ته په فرانس کې خو خپل ژبه ده خپل علم دی په روس کې خپل ژبه خپل علم دی په چین کې خپل ژبه خپل علم دی او ته د انګریز ستالي سټیا یو نیمه شل کاله غلام ساتلې او سپورې د هغه پارسیس فخر کې ټیک ته په مصنوعاتو کې کما نقل وکړه په کاریګرۍ کې په کمال کې په بې حیایۍ کې نه دوی جوړې کمال په دې کې دی چې کوټ پتلون واغوندې نو موټر به هم جوړ کړي او چې ښځه بربنډه کړي نو جذب هم جوړ کړي او چې د هغې بې حیایي شروع کړي نو بس بیا به په دغه کې په موټرو کې هم کامیاب شي نه د کسب د پاره د جامې بدلول ضروري نه دي د اخلاق او د کردار د عمل او د تهذیب قسم دې چې کومې پورې مسلمان په خپل اسلام فخر نه کوي دی به ذلیلای دا ولې وال ټکول خوري چرته د کافرانو ملک جنگ نشته
په دو انګریزانو جنگو په ارجنټاین په یو ارجنټاین او د انګلند په فاکلند یو جزیره باندې د خپل بامبړ ورته وې د نه اټلی نه چې کوم ناستي په وی جنگ بند کې مين سایان بدنامي جنگ یې بند کړ خدای دې امریکا و ویتنام په خپل کور کې په مخته کې امون مسلمانان دې تخلیق اخلاص قسم دې مسلمان چې څومره بے عزت دی د خپل دین باندې غیرت پاتې شوی نه دی نقلی نه څوک نه یری حضور پاک کوئی سره ګلابي جامه وسړې نه هوندي ځکه دا د خوځه جامه ده برګه جامه بنا هوندي دا د خوځه جامه اوس لاشه پنجاب ته دا به خوانده برګه جامې کمیس د سړو شانه به نه پیژنې چې دا مردار سړی روان دي که خزر روانه زه یو دفتر کې ناستم یو ځل دا سه لکه راي پتلون کې سړی لوی وي ما جوړی جنه او یقین مې په یو ځل مې وکتل به او شرمې د ما د افسر ما پورې قاندي چې دی مولا ته ګوره چې دی جنه ته ګور نو ما ځکه وی چې دا قزه سکه په دې ده نو چې هغه لاله سره ما افسر ته مې دا چا خور لوروا هغه خندل وی دا خو زمونږ د فلان کې د ایگزیټیو زیو دا نه پیژن ما انا لله و انا الیه راجعون چې یو سړی ځان نه خزه جوړه کی کار به چا کوي دا خزه به کوي کله سره به خو د کول پکاري چې دی لاندې پرته یو سړی په دبار دغه سړی کوم دغه کار دا سړی به د سړی توپ کاو کی او که دشمن وي نه مخبر مون نه بوي ځکه خزه سپید سپی سره جنگ نه کوي دا ورته ځنه لکه اوسنګ دا خزه ولې وګو شریعت مشر نه غواړي ځکه خزه د خزه په حیثیت هغه نه سکنی یریږي هغه ته شهوت را پورته کیږي hebat نه یری چې دې دا شونډې د دې دا پوزه د دې دا مخ چې دا ما سره د شپې سم لاس نو دا غیب دا نه غواړي د مشر خو یو حیثیت زمون دا خلق قسم دې زمون خپل پیغمبر هر څه مونږ ته ویل دي وی تاسو بنور قومونو پس روان شي کاغی د سمسری سوری تنانوتی کنا نو تاسو بمورننوزی چی دیکی جوڑے سے چل لے حتی لو دخلو جوہر ضب لدخلتمو سمسر پیجنے کنا واروے چاورتے قربان یہود و نسوانا یادے میں نور سو کیا دو پاولار ډوډۍ خوري نو مونږ هم کوو ځکه چې زمونږ نیکان کړي دي هلکه زنانګوړه هغې خو کېناستې نه شي کوټ پتلونه چولي پرتوګې شلېږي ته ولې کې پراکېبې په لاس کې نیولې په یو لاسو خوراک کولی شي چې څومره ځان ته ډېر مهذب وي دومره سخت جاهلان دي قسم دې که عقلي وي دا څه کوو مونږ سړی د کمان پسیس کې نقلو کې د یو قوم ده حضور پاک جنگ خندق کې لزر کافران او دوی ټول واړه لوی بوډاګان مشران 3000 کسانو حضور پاک یې مقابله میدانی جنگ نشو کوله څه طریقې اختیار سلمان فارسی سے ابو دیران هغه زمو وطن کې دا طریقه چې دشمن زیاتی او قوم لګي ناغي ځان نه خندق چا پیرتو کی یو دفاعی لین اختیار کی حضور پاک وی ډیر اخر ایران هغه وخت کې کافرانو خو یو طریقه د جنگ و نو حضور پاک قبول کړه د کافر د کامیابی شس قبول کړه خو زمون د خلکو مثال سره یو شیخی بزرگ
وظیفه کوي پیر، او بل طرف ته یو انګريز کافر. د دوارو مثلا زمکه یې سلویر جربه ددم او ددم. دا پیر صاحب سار وختي چې پاسینو ختم خواجهګانو کې او دعاو کې چې خدای زما پټې خکې خو پټې لنسي، او انګريز خو نا وخت پاسې خلار شي پټیلا او کروندو کې ماسپخین آرام نه پس به مازیګر خزا او دې دواړه په بازار کې ګرځي، به ما خام سنمانه لاړ شي، د شپې نه لب لاړ شي بربند، سړی د بلې خزې سره سملی او خزې د بل سړي سره شراب وسکي او بیا ودشي او سار وختي نا وخت پاسي خو بیا پټیله لاړ شي. او زما د ارور مسلمان دا شیخ دی وظیفو له زور وکي، ختم خواجهګان به وکړو، ختم پیران به وکړو، لا اله الا الله بسل کرته وایو چې پټی مې وشي. نو شپږ میاشتې پچې دی پټیله راځي د پټی کیس دی زوزانی مارکونډي دربوي شودپه ایشی پکین او داغه پټی کی ګوپیانی ټیپری مولې ترکاری دی سوچ کای چې ګور زه خو مسلمانې مې او ختمونم کوم او کلمې مې ما یا زره کرته ویلې او تهجد او نفلم کوم او زما پټې نه دي شوی او دا سور کافر دی، نه خدای منی نه رسول منی نه قیامت منی او دا د پټې شوی دی، دا چل پکې څه دی. دا زمونږ د لیډران درته خیم او دا بادشاه او صدران دا پیران دی دی وای دا چل خو پدې کې دی چې مازیګر کې هغه خزه بربنده ځان سره ګرځي، نه مونږ هم خزه بربندې کو چې زمون پټیو شي، ټول چل پدې خزه کې بل چې دا غنه لږ په درجه اوچتي او ای هغه خو سینماګانې کولو کړی دی، نو موږ هم سینماګانې کولو کو چې زمون با وشي او پټی مشي او ګوپیان پکې وشي. دریم چې دا غنم سوچ اوچتي چې دا 15 درجه اوچتي او غټ لیډرې زما د لیډران بدش یقینا او د خدای د پاره به بدش دی وای چې هغه خو نه کلبونم کولو کړی دی او د شپې شراب مسکی او بربند غړيږي خود او سړی لاسې ورکړي. ټول د مسلمانانو خزه د بوش سره غړي دي په نایټ کلبونو کې د دې قوم به عزت پاتې شي. نو راځي موږ هم دا چلو کو، نایټ کلبونه به جوړ کو او خزه به دا وکړو او ترقی به وکړو. نو د دوه سوچ غلط، هغه پیرم غلط دی چې زناوره ختم وظیفه ذکر دا غي تعلق د آخرت سره دی او د پټی د پاره به د پټی مهنت کې جوړې به او بخار به کې ډیران به وروړې تخم به ګوره. او د دې لیډر سوچم غلط دی چې دا دې چې ترقی کړی دا نه دا خزه بربنده کړی دا الکه د خزه د بربندې دوه د پټی سره څه تعلق دی؟ د خزه په بربندې دوه ګوپیان نکی کته په خپل ساده جامه کې خزه د ساده جامو کې او پټي کوي نو هغه بکیږي. هغه بل چې وې سنمالم بل چې وې دا ټول غلط تصور دی. زمون د خلکو دا تصور دی چې امریکای جزونه جوړ کړي دي، امریکای ټینکونه جوړ کړي دي، امریکای موټرې جوړ کړي دي، ټول چل په دې خزو کې دي چې خزه بربنده کړل او ټول چل په دې کې دي چې سینماګانې جوړ کړي او ټول چل په دې کې چې نایټ کلبونه وکړي. نو راځي موږ بندو کو، نو دا تصور غلط دی. د پټي د پاره خدای د پټي کار مقرر کړی دی، دا غي د دین سره تعلق نشته، نه د خزه د بربند کېدو. دا غي خپل نظام د خپل اسباب دي، کا غي هندو استعمال کی، کا انګريز استعمال کی، که مسلمان استعمال کی پټي وکيږي او کا غي استعمال نکي هغه بن کیږي.
پتش دعاګانو نکیږي. بخارا باندې روسیان راتلل او دا پیرانو قمقه قوم ته به ختم خواجگان له زور ورکه چف ناره کې هغه فوجونه راتلل دوی ختم خواجگان له زور ورکه دا به وقفو پیغمبر نه وېسوکشتا هغه ختم خواجگان کړي نه د جهاد په موخه کې ایک تا جهاد اسباب و نکار والا فوجون تیار کا زیو کا بے دعاو کا خدای تش پا دوئے کفایت نوے کڑے اونی داویلی جز پیغمبر بزما چوف باندې بار سے ختمی گی نا دا خدای نظام دا خدای دا چا پروان لری او دا خپل نظام دا پارا اسباب پیدا کری دی نو دا یاد داره چه سب پا ملازمینو دا بینکو والا یا دا سکولون مردار پرنسپلان چې په الکانو کوټ پتلون لازم کې دا مې د قنزیره بدیش یا ظالم قومه کوټ پتلون اول صبر ګران دی دویم دا چې د ماشوم ذهن دی خراب کړه واره د وو د پنځل سکال منځ کې دا الک ذهن بدلیږي د خپل جامو کې ورته خصبت تعلیم کا جمع ورته حساب ورته ساينس ورته جامه دی والے بدل کړ او دا دیا لکنری بیس والے جوڑ که بیس ٹوپونا بوئی لکا دا خواہ طول گناہ دا دی پرنسپل آمو دی که اغرق نشتا غیرت پاکی پاتی شوینا از دا سی قون بسوکو یریگی زمون دا دی قوم یو ڈالا تلیوا پا انگریزانو ملک وفا نو دین مرتا کوٹ پتلون کیو ٹک تک التا سڑی مسلمان حسیگی او دا مصلحت وقت پارا کوٹ پتلنا گوندی نو خیر دے دلتے والے گوندے دلتے ایسا ضرورت تے باغ انگریزانو آغا جرگی مشر ورطوئے بازی دیرو خیاری چستاسو مسلمانانو تاریخ چی مونگورو قسم دے برطانیہ بانے مسلمانانو حکومت کردے او سکے جاری کردے واغا سکت بھی نخک دا چاغشتو هغه مسلمانانو چې سور سره نو بظاهري اسباب نو جبل طارق باندې سو کوړي دلی چې اوس ورته جبرالټر وای نو هغه دا ورته وای مونږ چې تاسو تاریخ ګورو او خپل تاریخ او تاسو مشرانو نه بزمو مشران دلته یریدل چې دا غي نم به اورېدل چې مسلمان سره دی چې جبه جدا جامع جدا وي اصله کمزور غریبانانو په شکل کې تاسو زمونږ نه حق ورځي او جامو کې راشه او زمونږ نه انګلیش وایي او زمونږ نه ځان ته مهذب وایي خو تاسو راته د جهاد د بڼې نه زیات سپخت کار تاسو ناړو پاوانه لرو او خاله چې هغه وفات کې او خيار مسلمان هغه تاسو خبر وکړه ازمون مشران په خپل جامو کې په خپل جبه کې وو په خپل تهذیب کې وو په خپل اخلاق کې وو ناغي تاسو ته د دشمن په نظر کتل او تاسو هغه ته او د دشمن نسړي یریږي مونږ تاسو نقلیان جامع تاسو دي خوراکم ستاسو دے تحذیبم ستاسو دے ولانو ناستم ستاسو دا ستاسو نا سوال کو دیکھ مانگنے والے ہیں نو سوال نو منگ ستاسو غلامانیم نو نیک دا غلام ننی یریک زمون دا طول دا غلامان دی قسم دی دا نیکانو مشابہت باندې خدای پاک دروازی دا فتوحاتو کلاوی حضرت موسی علیہ السلام مقابله کې سایران فرعون راغوستل او بادشاہ ملمانو او هغه په سمره بنگلو کې پاتې کړي او په سمره خراسکا کې ځکه د بادشاہ د عزت سوالو د فرعون د ټول ملک نه نامتو سایران را جمع کړه او وعده ورسره وکړه وی مونږ له بنور سے نام راکې وی د دین زیات
تپوس به کو چې دا سړی موسی علیه السلام څوک دی او دا وروره ساحران خو نو لیدل وی داسې فقیر تبه دوه سړي دي وی جامې څنګه غوندې وی جامې خو داسې دي وی پټکې موسی علیه السلام به د وړې جامې غوستې و د وړې ټوپۍ و او داسې فقیران دی وی مونږ هغه جامه اغوندو ځکه مونږ ورسره مقابله کوو نو چې میدان نه راتلل هغه ساحرانو د موسی علیه السلام په شان جامې ځان له جوړې کړې ځکه د بادشاه ملمانو چې څه فرمایش په فوراً تیار وی مونږ ورسره مقابله کوو چې په جامو کې ورسره خو د هغه جامې خپله قسم دی دا زموږ عالمان وایي دا هغه پیغمبر نقل یې جوړ کړ خدای د هغه نقل د برکته دې ټولو ته هدایت نصیب اگر چې په مقابله راغلو او سحري مقابله وکړه خدا جا مشابهت د نیکانو د وجه خدای وایي د غیر قومونو مشابهت مکاره فران غلامان او جنټان دا مردار خوار دا به کوشش کوي چې د مونږم پاتې کی د حیا نه مباسي خزه د عیسایانو پشان کی سړی د عیسایانو پشان کی غیرت حمیت هغه پښتو هغه اسلام درنو باسي نو همیشه به غلامان پاتې نو چې کوم بینک دا تجویز کړی دا بینک والا ته موږ نه منوستاو کو زه غلامه مردار د انګریزانو په ملک کې اوسېږم ځان کې غیرت پیدا کړه د هغې پلارم تاسو نشئ لر کولی او دغه پرنسپالانو ته د خدای هدایت وکړي کنې دا ظالمان دي بچي خرابوي هلکه تعلیم ورته کوه اردو انګریزي چې څه جامه دې ولې ور بدل اخلاق دې ولې بدل دا د قوم او د دین او د وطن دشمنان دي چې څوک د دشمن جامه او تهذیب په مونږ راولي چا سود خوړلي خدای ته توبه وباسي هغه مړه پیسې کوي خیرات دي کې د خدای په نوم که غټ میږي او سړی ته تکلیف رسول شي وجلې روا دي خو خدای چې داسې داروګان ورته واچو چې وتښتي که بغیر د هغې نه بل څه علاج نه نو به یې ختمولی شي چاوی ما 2 کالو دپاره 1 لاک روپے قرضه اخیستې ده په 100,000 زیاتي دا خو سودي کاروبار سود بند ده چې څومره د قرض اخیستې هغومره پیسې ورکړي ٹھیک تا آل رسول سید الکائنات اولاد دا حضرت فاطمه الزهرا هغه ټول په آل رسول کې داخل دي او هر مسلمان پرهیزګار چې د خپل پیغمبر په طریقه رواني هغه د آل په لفظ کې علما داخل کړي یو د شیعاګانو آل بیت شیعاګان حضرت حسین ته آل بیت وای او د هغه اولاد ته د حضرت حسن هغه یو کې دي الکه د حضرت حسن اولاد څه ګناه کړل او د حسین دول زامن یکی باندې ګری معصوم دي د نور نه دي د نور څه ګناه کړل او په دول شي ولې وندراوي دا خانیان په دول سنو دري هغه روان دي نو هر چې دی هغه بس هغه د علي صاحب او د خدای په مقام باندې ولا هغه خانیان دي ګلګیت کې دي چترال کې دي یو حصہ دا په جناور کې چې هغه ته حرام مغز وای حرام مغز څه شي په حلال شي کې حرام نه
که چالم گاڑی ورکڑی پی جانا او دام ورسر کڑی که مات را مات شنو تاوان پتا دے او رواجم ستاسو داسی نو ٹک تا تاوان تے اغشتش یاجوج ماجوج یو قوم ده سو کوئی دا برست خدای پیدا کر او سو علماوی دا سیبیریا خلق دا چین خلق او دا روس شمالی دا پا دغه کی داخل لی دا پا آخر زمانہ کی پا دے ټول جہان باندے رازی او چې کم صدو سکندر سے بغا پا خوا مات شوی دے حالتا سڑکونه تلی دے و سیاحین زی دا زمان دا قطب طرف تا یو علاقه دا سیبیریا دا زمان او دا افغانستان منز کی او داره واخان او اخواه یو علاقه دا بیل تبرو دا جبال طوی او دنگه علاقو کیا قصد سکندری او اختیر وان شوه ده صرف گٹو نشانات پاتی او نخی پاتی دا سیکی پاکی شاوه ډاکټر ذاکر نائک مبارک مونته وې دا څنګه سړی دې په ټي وي کې راځي ما خو نه ټي وي دغه کتلې را ان دغه سړی پیژنم نو دی وی په کوټ او پتلون کې راځي نو دې کو زناورو جامه غسل ده دې اوله د غلطه علامه ده هغه په وینا عمل مکه کوټ پتلون کې ولې راځي چې دې عالمي د دین شانتاغا شانبل سڑی نکلے ذاکر نائک دیوی پا دا بنگال سیدون کے دے او پا کوٹ پتلون کے رازی او ٹئی جوڑن نکڑی نو ما تا خدا سی سڑے نخکاری او ما ندلی دلی نمی خبری اوری دلی دی خدا کوٹ پتلون غستل علامه دا بے خونده که دی عالم می مسلمان می پخپل جامع بے فخر کاؤ زمون کمیس پرتوب کی صدا عیب شیره دیکھیں خوایانا پردانا سڑی پٹی پکوٹ پتلون کی سڑی نیم بربندی مخو شیخ کاری چې حضرت ابو بکر صدیق بداوی چې کاش ادا خدای دا یاره نه به چې خدای زی او مرغه چې حساب کتاب را سره نه یا واخه دا د خدای یاره کله په سړي غالب شي نو د خپل نه داسې الفاظ خېږي ویخته د سینې نه کوڅو کو باسي خیر دی دیکھیں ارزه نه چې تو باسي بغیر د ګیرې نه که کمره کې ټلویزیونی ته موسیقي پکې که خزه پکې مخامخ پکې ګډي هغه ته مخامخ مزمکا او چې بندي پرده په جوړند یا سبلسي نو دا غي مثال خو د صندوق ته منسخ کېږي پکې استعمال او نه استعمال پورې خبره ده ټي وي خو صندوق ته او شیشه ده چا د مړي د پاره د بخنه کې لاس اوچت کې یو چت نه کې په دې جګړه مکه ځکه سالمان وای هر دعا سره لاس اوچتول پکار دي او سوې چې کم دی کې لاس نه دراغلی ته نو چتول کړي نو د مړي په دعا کې لاس اوچتول حضور پاک نه دی کړي او نه د مانځنه پس ته دعا کې او نه د اذان نه پس کو چاوکه خیر دی جګړه په مکه
چاوی چې چاګیرنی ملایکی به وای خدای پاک تا مان دی اورېدل. چې قرآن شریف یاد کی خدای غسر وعده د جنت کړل. باقی کې اعمالو کې کمزوري وي دا غي به جدا حساب کتاب وي خو جنت ته بزي ان شاء الله. کچا ختم نه پاره د مړي ختم چې کوي نو په خپل کوي ابا مور پلار بال بچته ورپسې ختم کړ او کچا ورپسې وک او قرآن شریف پیسې ورکې خیر دې پیسو کې د خیرات چاتو کې او چې هغه څوک ورپسې کوي هغه د نیت د خیرات. چاوی بجلی لاړه نو مونږه چا یو سجده وکړه تا چا دوه وکړه چې چا دوه یو وکړه د غلطي وکړه سجده خدوانه فرض دي نه به دوباره کړو ورپسې متصل چا دوه غواړي بینکونو نه ګاډي په کسر او باسي پنشورس په خپل مکه بینک والا ته تاسو پیش یو کاروبارم پیش ما توخه زب سمره پیسې در کوم قسوار په داسې طریقه ته له یو ورته داموه چې مالا پیسې راک ورته تاسو په خپل نومواله هر سالم بناستاسو پسا ما ته قسطونه وای چې سمره قسطونه ورکو نو به ټیک تا د انشورنس کار سودی کاروبار ده ناغه په خپل کاته کې مان حقیقت سړی مالداري نو د بال بچ د الکانو طرف دوا ګډان چیولی او د غریب د خپل وس مطابق کني پاغله نشته او جنې د طرف یو او د خپل ځان نه حقیقت کوړش کده سوداوی چې زما مور پلار به زمانه نه کړي نو اوس ته ځان نه دی وڅوک پتلون ترک ایجاد کړي خو یو فوجي بادشاہ سلطان محمد الفاتح هغه فوج تیار کړو هغه ته انکشاري فوج وای او هغه د پاره پتلون مقرر کړو هغه پتلون د پاسه به کوټو نو کو ناټي به مخکاره دل پکې هغه فوج باندې د سره جنگ کړی دی یورپ سره او به د استانبول هغه نشته دي انګريزانو له شکست ورکړه انګريزان هغه تاریخونه ګوري چې مسلمانانو موږ نه ملکونه غشتي دي اوس هغه بدل زمونږ د خپل غلامانو نه لې که زمونږ بادشاہانو مشرانو کې غیرت وي نو قسم دې د خدای وعده اوسم پزېدي خو دوی ورته خپل کردار خپل عمل خپل جامه خپل اخلاق خپل دین خپل فکر ټول پرې خوده نو چې نقلي انګريزان چې د خدای غ امدادونه ورسره نشته نو پتلون ترک ایجاد کړی دی بنیادی خدای پتلون یو ارتی یو هغه پاسه چې کپړای جامه سوې ورته ورکوټ هغه لخکته انکشاری فوج انکشار داغه د فوج نومو او داسې دسته تیار کړو چې دا بادشاہ اولاد بشمیر لیکيده هغه بغیر د فوج نه بل څه باغی ملکونه فتح کړی که سلطان محمد الفاتح تاریخ مکت د دې خار نومو په خوا قسطنطینیه بیا هغه د اسلامبول کې خو د اسلامبول معنی اسلام آباد اوس ورته استانبول وای دا مصطفی کمال دا د انګريز غلام مردار د ارسه بدل کړل بیا خلافت عثماني ختم کوټ پتلونه قرآن شریف عربي جبه بند کړه حج سلوخ کاله بند کړو دینی تعلیمي بند کړو دې تر شرقیالي وای قوم کافر کول
خو به هم داسې مسلمانانو چې بد کېده. اوس هم یو اربکان وزیر شو، هغه د وزارت نه ختم کړ، ولې دی مسلمان دی. یو قومي اسمبلی ممبره مسلمانه په پرده کې رااله، هغې نه د ممبرۍ عهده واخیسته او نشنې نیټې ته واخیسته، یا خو به بربنډه راځې او یا د هغه وایي زه بربنډه نه راځم، والی هر څه والی. نو غیرتیان پکې شته خو لږ دي. حکومت یې بې اندازې خراب دی دې وخت کې د ترکو خراب. ما ته علما ویلي د ترکو چې خخې که مصطفی کمال په آخر وخت کې داسې بوډا شو چې سر یې دغه ته رسېدلو ښکته ټیټ، ډاکټرانو پې کوشش کړو چې ملا ولنۍ غږ کې، خو ملا یې نه شوه. متیازې چې به یې کولې متیازې به یې خوله کې تلې. وی خخې که سار د قبر د پاسه پروت، بله دې خخ که بیا راته. دا د ترکو علماو راته ویلي په مدینه منوره کې. بیا پې د پاسه په ځمکې کېښوده، د پاسه یې پې شټ شان جوړ کړ. نو د هغه قبر په ځمکه کې نه دی، مردار یې د پاسه یې خیرې شټ یې پې جوړ کړی. خدای دنیا کې رسوا کړی دی او د انګریزان ورته غازي وایي، او زمونږ د خره لیډران چې خبر نه دي د دین نه، ترکي ژبه یې بدله کړه. پخوا به عربي رسم الخط باندې لیکل کېده، د به په انګریزي په رومن حروفو کې نه پرېږدي. یو داسې کمیټي مقرر کړې ده فوجي چې د اسلام د نوم سړی به ګورې په اسمبلی کې نه پرېږدي، نه په وزارت کې د دین نوم اخیستلې بند کړی دی. زمونږ دا زناور مغې پسې روانو، خو دلته لا شکر دی مسلمانان شته نو یریږي ته، کنه دی د هغې نه کم نو. د انجیوس کویان چې تاسو له وباسي، هغه انجیوس ګوره که عقیده او عمل کې دخل لري، ورته وایي ځه د هغې امداد مه قبلوه. یو صحابي و حضرت حذیفه د هغه نوم دی، د اټلي ترک فتح شو روم. نو یو مجلس کې عیسایانو نو دوی مو څه خبرې کېدې، ګول میز کانفرنس و. حذیفه سره یو شاګرد ناست و، ډوډۍ خوړله، حذیفه نه نوړۍ پرېوته وچه، نو هغه یې راواخیسته پاکه یې کړه ویې خوړه. دا شاګرد ورته وایي صاحب دا قوم به راپورې خاندي. وایي چپ شه زناوره، مونږ د دې سپو دپاره خپل تهذیب پرېږدو؟ زمونږ د شریعت دا حکم دی چې نوړۍ درنه پرېوته خراب ځای ته لږه باقي وخوره، د خدای د نعمت په قدر کې مونږ د دې سپو دپاره خپل تهذیب پرېږدو؟ چې سړی هغه سپی په سر سوری او سلوټونه ورته کوي، د هغه په نظر کې به دې څه وي؟ که سړی د زیارت فرض د لمر 5 بجې وفات شي، دی جمعه شپه کې داخل نه دی. جمعه شپه کې علی داخلېږي چې د لمر ډوبېدو نه پس د جمعې د ورځې د لمر ډوبېدو پورې دی وخت کې وفات شي، نو دی جمعه کې داخل نه. چاوی مجبوری کې غلا کول لوا دي؟ نه، بے بسال لوی مجبوری کې زنا کول لوا دي. مجبوری وخت کې سړی قتل کول شي، چاوی چې مجبوری ده. ته زناوره څوکیداري کوم به خدای سا ګوټې پر درکړي. دا چې څوک دا غلا او ډاکې کوي، دا د بدماشۍ د وجه نه کوي. چشمې مې څه شوې؟ مجبوری وخت کې غلا نه روا، نه زنا، نه شراب څښل، نه قتل، نه ډاکې. بیا خو به ټول خلک وایي زمونږ مجبوري ده ډاکې کوو، هلک به تختۍ 2 لکه روپۍ راوړه ځکه مونږ مجبوره یو. سړی به تختۍ 15 لکه راوړېږه ځکه مونږ مجبوره یو، مونږ به څه خورو؟ دلته ما ته سړی ووایي 2 ښځې روانه، ډریور ښه سړی و، موټر کې را روانه مې اشاره وکړه، زه ودرېدم مخکې
کم خوازه خویم وی چې تم کم خوا بوزه ما ورته زه خو چرته نه ده دا کار موږ سوکو خېټه مو پسه ماړو نو دا خېټه ماړو له بخزه زنا کوي قسم دې خدای روزي سره لور کوي خدای په خپل اخلاق دغه ته ځان مجبور کړي از ځان خبره دا باندو قسمونه دي هر باندې کې مول نکیږي او نه روانه او نه هر باندې کې منه ده دا غي تفصیل له بیان راشه الفاظ دا قرآن شریف په انسو کې ملي کې نه پاره کې څه دا تعویذګر لیکي دا غلطي کوي ویزی او زیاده تلم چانا نه سپلای پټکړي اسوکیدار راتوي ته د بل چانا پټکړي نه د ظلم جواب په ظلم نه ته چې د چانا پټه دستا پټی کړي هغه ته سنت لو ته بل ځړي سنت نه نه باندې دا چې چا دا څه عمل کړی دا بدعت ده او دا امام هم بدعتي دی ناتوین لوانه ګیره له سر رنگ ورکول روا دی خالص تورنا تبلیغ لبا د مور پلار په اجازت سره او به چې لاسو کې ویم نه د خدمت خپل په مانځه کې دومره ساته چې څومره مناسب اوځي د انسان نو ډېرې ارته نه به متصل دی او دا سه ودرېږي چې محاذات د ټولو پوند یو شانت راځي خدای ستا بیمار خکې دام د خدای دام ډېر ایمان لکلک عقیدینم دے پا خدای پا رسول پا قیامت پا جنت و پا دوزخ من کی بسترگی نه پٹے فرضو کی با نه پٹے نفلو کی خیر دکده پٹے کر درود تاج دیکھ بعض الفاظ بانے علماء اعتراض که اینو مو آیا خود درود دنگ دے دا چه کم پمونگا پا مانزه که وی نور خاتم اس کے اشراق مز یادیں پس وہ پدے حاضر وقت مز کو جہاد دا حکومت پا نگرانے کی دو عبادت ادا سیدھی چاہاں بغیر دا حکومت نہ نکے یو جہاد یو حج حجم دا حکومت پا نگرانے کی او امیر حج مقرر او جهاد دا افراد تفریقو چې موږ امریکای سره جنگ کوم بل وی اټلی سره جنگ کوم په دې مسلمانان ذلیل شو به طریقې کار کوي ستاسو حاکمان چې مسلمانان وي او دوی پرشتیا اتفاق باندې په یو خبره جمع وي دا ټول دشمنان د اسلام بچپ دا ظلم بنل زمون حاکمان غلامان دي او عوام سره څه طاقت ته زو ټوپک والی چې زه د امریکای د اټم بم سره جنگ کوم نو دا خستا به وختیاره ان دا د شریعت حکم دی ته به دشمن ته ګوره سستانه د چن طاقت به خیر د چپ کینه به خپل مصلحت ته ځان وجل خامخا ضروري نه دی چې بس ځان وجنه
که سړي ښځې ته ویلي که پلار کره لاړې دومره طلاق نو چې سی ویلي هغه به پې واقع کېږي که خاوند به یې منکري او ښځې سره ګوان وي نو د ښځې وینا قبوله ده او که ښځې سره ګوان ني نو خاوند به قسم خوري چې ما نه دي ویلې یا ما درې نه دي ویلې شریعت خو یا ګوا ته ګور یا قسم که سړي ښځې له یو طلاق ورکړي دی ورته رجوع کولی شي تر 2 پورې ګوره دا خلک دومره مونږ ته شکایات راځي او د زنانو شکایات راځي د خپلو خاوندانو د طرف خاوندان افسرانی غورځېړي ښځې م راځي سوالات هم کوي ټلیفون باندې هم خطونه م رالیږي ښځه به طلاقه کړي هلکه ولې او بیا ګوري چې پسې حلاله کړم نه دا ښځه خو ارامه په سړي خو په نکاح په یو ځل چې ستا قبوله ده او زما قبوله ده ستا حلاله شو تعالی نو چې حرام یې دله حلاله کړه په یو لفظ نو شریعت در سره احسان کړی دی په یو طلاق یې در باندې ارامۍ نه په 2 یې در باندې ارامۍ نه خو چې 3 دې کړو نو حرامه دې کړه نو تا خو ټول مزې وشلول تا ته دا ګپ ښکارېده د نکاح وخت کې د نکاح ته ولې ګپ نه وی چې ما قبوله کړه او تا قبوله کړه بس نکاح وشوه دا ښځه خو ارامه او تعالی حلاله شوه هغې ته خو ګپ نه او طلاق ګپ ګڼې د طلاق مثال د ګولې دی که ګولې په ټوق او په ګپ کې سړی په چولي او ډز پیوکي هغه به مري که دوی بیا د عدالت کې وي چې ما خو ټوقې کولې دا زه غوسه ومه نو عدالت به یې پرېږدي نو طلاق په دې ګپ کې واچو که په دې ټوقو کې واچو د ګولې مثال دی چې ډز دې پیوکه بس ختم او بیا 3 ځله ښځه خلک ووایي ویټه کوي بل څه ورته ووایي نو طلاق ورځي دا ولې اولاد حرامیان دي زه یو ځای کې ولاړم یو سړی رانه تپوس کوي خو زه پېښم چې دا سړي ته بل سړی وایي یو سړی ښځه 50 طلاقه کړي نو طلاقېږي نو ما په 3 خو طلاقه شو دا 3 کم 50 باندې دې سخت مجرم شو ناغه سړی په خپله وایي وی دا پښتانه خو ښځه داسې طلاقه ما وی انا لله و انا الیه راجعون دی دا ټوخي ګڼي دا ولې اولاد حرامیان طلاق کې هم ښځه ساتي پرون قسم دی او 2 بوډیګانې راغلې د حیات آباد او د لوی افسر پکې یوه ښځه وه ریټیر دی وی زه یې طلاقه کړم په 3 طلاق ما یې اول خو ستا خاوند د جهان قامخل چې بوډا سړی او ته بوډۍ ښځې دې عمر کې تا طلاق کړ ته به ورسره اوس نه اوسېږې وی 7 میاشتې وشوې چې دی راته ویلي دي ما کور کې ورسره مه اوسېږه وی کور خو ما غشتې خو د هغه په نومه ما غلطي خو تا کړل بل کور کې اوسېږه زوی سره اوسېږه لور سره اوسېږه خو د هغه سترګو سره به سترګې نه ملاوی او دا منحوس دوانو لایقو چې ځان ته لوی افسر وای هغه بوډۍ ښځه بوډا سړی ښځه طلاقه دته دا ټوکې ښکارېده ما یې جدا تې اوسېږه نو چې ښځه طلاقه کړه دوباره مسله یې ګرانه عدت کې په 1 طلاق 2 طلاق کې رجوع کولی شي 3 میاشتو کې یا 3 بیمارو پورې او که عدت هم تیر شو رجوع نه کړه نو بیا د ښځې اختیار دی چې د سره نکاح تړي که نه تړي د عقل خزانه سټور چې دی هغه زړه دی خو څرګندېږي د دماغ نه لکه دا بجلی کوم ځای کې په ملکن کې موږ ته راځي د بټن او د میټر نه نو دغه شان عقل په زړه کې جمع کېږي پیدا کېږي خو څرګندېږي د دماغ نه نو دواړو ځایونو ته منسوب دي ډاکټران حکیمان یې دماغ ته منسوب وي او قرآن شریف کې زړه ته نسبت شوی دی
ځکه زړه کې دا طاقت پیدا کیږي. یو سړی زنا کړي ته وشته شي نه، تا ته دا حکم نشته. دا د اسلامي حکومت فرایض دي. دین خو فساد جوړ شي، تبدیل د غیر رشتہ داران براشي، تا بولی او ستارونه پلار او مور بولی. د مور پلار د استاد لاس کولول ګناه نه ده، دا د تعظیم او د احترام د پاره کولول شي. خدای دې ستاسو بیماران کړي. دا خو یې قصه ده، مقدمه. پنځمه بجې مونږ روا کېږي د مازدیګر، نو که چا مازدیګر مونځ کوو نو کېږي. درود شریف ووایه. خدای موږ د فتنو محفوظ کړي، زموږ د عمل، زموږ د قوم، د عیسایانو، یهودیانو، هندوانو، دغه ټول دشمنان د اسلام په خپل کور کې په جنگ مبتلا کړي، او د مسلمانانو د ملکونو نه دوی خدای ذلیل، رسوا او شرمنده وباسي. او زموږ د مشرانو کې خدای عقل پیدا کړي، دوی کې غیرت پیدا کړي، دوی کې دین پیدا کړي، دوی کې په خپل تهذیب، په خپل ژبه، په خپل قانون فخر پیدا کړي، او د انګریزانو د دشمنانو د غلامانو اخلاص کړي. برحمت